و د شپې ژڼې اور نامي څه پکار دی وکي. لذا مختصر مو یو اعمال والا کاغذ لیکل ته تیار کړی دی. نصیر بینا مو التماس کو صدا کله د کلیپ شیر کوي ورسره سکرین باندې دغه کاغذ دغه آداب ورسره شیر کی. ډیر زیات دي خو مو مختصر ورنه خلاصه راخستی دی. دا کوي شي هر یو انسان. مو مشکل دا دی اول آدابو کې اول آداب داري سوده شپې باندې ژڼې خپل طرف نه اور نامي خپل طرف نه خپل واس په مطابق صدقه ورکي. د موسی پیغمبر والا واقعا مو زر ورکې دی شي اوري دی وي یو کلی باندې تیریږي وده دی ورکې موسی پیغمبر تیریږي اسه خفا غونډي شي خپل صحابه ورنه پوښتنه وکي یا موسی یا د خدای پیغمبره څنګه د سه چهره باندې د خفګان راغلو دا علماونه مو اوریدلی دي دی ودګنی او ته مزړه خفا شو ویلې نو څوره خوشاله کې دی تا زړه ویلې خفا شو نن ورکا خوشاله دی سبب جو کرامتام ویغام بوي ویلې نن شپې به ژڼې اور نامي مړکیږي سبب جو نه کسي تیر شولو کلی باندې صحابه ورته زړه باد شو څو غره واده شپه بیا مارګ او پیغمبر ویلو کله صبر راغلو مغه خوشاله ورکی شروع دي دا څوک غوره نه نه باسه څوک بهار وړه دا پلوونه دی ورشي دی واده شروع دی امو غونته کې دی ولا وګ سره لکه پیغمبر سټډي لگا کام دی دا پیغمبر کو سبب د کور کې غامي دالته خو ماغه خوشاله دی موسی پیغمبر ته کو تا خو بیګاولو دالته بغام وی ژڼې به مړکیږي نامي به مړکیږي دالته خو خوشاله دی بغام مام خو نشته څه خار څو ور شو پښتنه وو کله راغو ژڼې چیته دی هغه مثال بیٹھک کے ناس دی والمنو سره نامی چیتا دی خونه کې دی اردوا سلیم دی او خزو پیغمبر یم ها بسم الله ارسا کورسه کې دوا شیو بوسات کا نه ما ژڼې اور نامي سره یو خبره کوون کی دی بوتلو پیغمبر ژڼې اور نامي سره کې نه ولو پیغمبر پوښتنه کوي څه اعمال م کړی دی څه اعمال د خاص نه دی کړی مو واده شپه وسیله ما واده دستوري مو وکي نه یو اعمال تاسو خصوصي څه کړی دی ژڼې د ډېر څو شونه کې نه کوي خو هغه زنانه بیا خیری څه او یا پیغمبر د خدای ما کوم یاد دی غدا څه بیګا شپې یو فقیر راغلی و مو دروازې ته سوال یې وکړو څه خدای په نامې وږی یم ورځې یا دوې ورځې یا درې ورځې شوې ماړی مو نه دی خوړلي لږه څه ماړی راکړو وږی یم خدای په نامې باندې اما اور شوهر د پر خونه ولا کومه مړی تیار و مو طرف ته وانګو کې دا کار کوي ژڼې اور نامي پر خصوصي بیل مړی تیاري سما کا د نور مړی نه خوري مو ته خونه ولا بیل مړی تیار و مغه مړی خدای په نامه باندې مو فقیر ته ورکا صدقه مو ورکا پیغمبر موسی پیغمبر ورته بیګا شپې تاسو مارګ لیکل او حادثه مارګ صدقه وجنا غ مارک ستون شولو چیتا کوم یو مار کومه حادثه وګورو تاسو کارت کې بلخ سره بشتري کې چیتا یو منګور شته دی ما ته وਹੀ شي واز پیغمبر یم سم منګور برسي هغه منګور زهر وجنه بدات ومړ کیږي کله بشترا ولټي هغه روایت او تاریخ په مطابق بلخ نه لاندې منګور وي اغه صدقه منګرنه وساتلو لذا اهل بیت اطهار علیهم السلام ژڼې ته نامي ته تاکید کوي خپل واس په مطابق صدقه وباسو و د شپې باندې صدقه کوم ځای کې ورکو بهترین ځای کوم ځای دی خپل فیملی کې نه کوم غریب دی مغه ته ورکا ورور دی ترزوی دی رشتہ دار دی اول صدقه حقدار مغالی دویم عمل و د شپې باندې ژڼې اور نامي اردو په کار دی وضو کړی وي سبا ورځې نه مازدیګر نه کم از کم وضو کی وي دغه ځای کې به زه بریکټ کې یوه خبره وکم و د شپې باندې ظاهرا ما کو معلومات 12 بجې د جلکې کې نه ګاډي کې پلاری ته دی بوزي صبح 9 بجو پورې غا هینډز اپ وی خورېږي بنا 9 بجې اور باندې نمبر راشي بیا پلر اور باندې ګنټه 2-5 نه خبر پلستری کی صحیح بیا ور دي څه پام وکا اوخ کی خورستر کې کرانه شي پام وکا او بس کوم ځای کې وبوي 1 کیلومتر وریا ورناسه
خیوه جلکی دی غد 12 بجې شپې لاړه دی سبی نو پورې پلر سره ناسته دی غته د وضو ضرورت کیږي که نه کیږي پلر ور به باند کړی دی حرامي کړی څه نه که وضو کې بیا به ما ته نه رسي دا اسلام یې څه وضو وکړه پلر یې څه پام وکړه اوبو پورې ګوتې نږدې نه کې دا دویم اردوا په کار دی وضو حالات کی وي دریام اعمال چونکه یوه نوې زندگی دی مشترکه یوه معنوي زندگی دی دا زندگی په کار دی خدای نامې سره شروع شي ژڼې اورنامي اردوا څو وری 2 وری 5 وری 10 وری 20 وری غسوره دیو کوي شي د خدای نامې ذکر وکي تکبیر وي الله اکبر خدای دی الله اکبر ذکر ویلونو مطلب څه دی خدایا د خپل نوې زندگی آغاز تانه مبارک نامې سره کوم څلورم شی قرآن مجید کلو کی 2 آیتونه ویلې نوي 5 آیتونه ویلې نوي ترجمه سره تلاوت وکي اول ژڼې کینی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین البته کوم ژړې څنګه وړوکوالی کې سپاره ویلی وي که سپاره سره لیدلی نه دی سپاره کوم طرف نه شروع کیږي انګریزي غونته دغه طرف شروع کیږي که بل طرف شروع کیږي قرآن تلاوت دا دریام څلورم آداب ژڼې اورنامي و د شپې باندې قرآن تلاوت وکي ضروري نه چې قرآن خني وکي کینی بس اردوا خوريږي سبه پورې تلاوت کوي نه ارز مو کو 15 آیتونو تلاوت وکي ترجمه پڑھو کی مغه قرآن کلو یخه د مغه ټیم کې دعا وکي خدایا د قرآن واسطه دیر کو رب د مو زندگی کې د مو آینده نسلونو کې د قرآن باقی وساته دا بهترینه معنوي آغاز د زندگی پنځم س اسلام ور باندې ډیر زیات تاکید کړي خو مو پښتو کې ډیر لوی شرم دی دا ډیر لوی عیب دی غدا سکلا جلکه خپل کمرې ته بوتل شي اجي خای صلوات واسطه محمد و آل محمد څوره مشران ناستی اوس په هیڅ نو مخ یو عمل ورکې نه کړي خو دا ټولو ته یو صدی عمل قضا نشته څو سره مخ غټم پاته نه بس نن شپې به وکو نه کدا عمل خامخا څوکۍ مشرانو کې دویم و د شرط دی پنځم عمل سکیدې شي پښتو کې نو الحمدلله شوی د عملونه پنځم عمل سے اسلام ور باندې تاکید کوي ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لیلۃ القدر شپه جوړه نه کړي نازک او مختصر راخستی دي پنځم دا خو ډیر نه دي کا صدقې ور کوان وضو کوان الله اکبر درې ور 15 ور وي سرسری شو پنځم عمل څه دی پنځم عمل دا دی چې کله جلکه شوهر کمرې ته راشي شوهر په کار دی لوټا چلمچی راواخي خپل ښځې ته خپې پرېنځي د اوبو کومې چلمچی کې جمع شي د کمرې څلورو کونجو کې واچوي دین علاوه د کور څلورو کونجو کې د اوبه او بقایا اوبه د کور صحن کې واچوي دی عمل د پیغمبر اختر مولا امیر المؤمنین ته یالي کله خپل نامي کور ته راولي بیا هغه تخپې پرېنځوه بیا هغه اوبه د کمرې څلورو کونجو کې واچوه خونه څلورو کونجو کې صحن کې واچوه دی عمل فایده څه دی فایده دا دی چې که چیرې کوم یو ژڼې د عمل وکي پروردگار او یا زره قسمه غریبی د کور نه ختم کوي او یا زره قسمه برکتونه رحمتونه نازلوي ور باندې او یا خصوصي رحمتونه دغه زنانه باندې نازلوي څه هغه او یا خصوصي رحمتونو کې یو رحمت ته خدای داده څه دغه زنانه خدای سختو بیماریونه ساتي شپږم عمل 2 رکعات المونز بس اخیری 2 عمل 2 رکعات المونز د واده شپې د نیت سره 2 رکعات المونز د قوم د شب زفاف قربتان الی الله سبه غونته سیمپل 2 رکعات المونز دی کله المونز وشي بیا ورپسې دغه مختصر 2 جمله دعا اللهم ارزقني الفها وودها ورزاها ورزني بها ثم اجمع بيننا بأحسن اجتماع وأسر ائتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام. اوام عمل ژڼې قبله ته مخ کی
اور نامی په کار د ناسته وي دغه ژڼې په کار دی د نامی ټنډې باندې لاس کېږدئ یا ځینو روایتو په مطابق د نامی ویښته لاس کې راونیسي زور ویر نه کی نارمل ژڼې مخ قبلې طرف ته دی اور نامی ناسته دی ټنډې باندې لاس کېږدئ د ویښته وربته له غونتې راونیسي اور دغه دعا وي اللهم المنزنا بعد دواره کته المنزنا بعد کومه دعا دی اللهم ارزقني الفها وودها ورزاها خدایا دغه کوم المنز ما وکړو دی المنزه وسیله دیر کوم واسطه دیر کوم د دغه نامي سما په نامه راغلی دی خدایا د ما مینا د ما محبت د ما رضایت د دغه زړه کې واچي اور خدایا د دې مینا د دې رضایت د دې خوشاله ما زړه کې واچي خدایا ټوله زندگی څو پورې مو سره کې زندگی لیکلی دی هغه دعا خلاصه خدای مو سره کې څوره زندگی لیکلی دی مو ته ټوله زندگی خوشالیان نصیب کې پروردگار مو مانس کې بلتون را ماواله خدای ما حلال او لیارې باندې ما قدم یې خیره تا باندې حلال ډیر ګران دي اور حرام در باندې نه دي ګران وما دعا څه کله ټنډه باندې لاس کېږدی بیا دغه دعا پکار دی ویل شي اللهم بامانتک اخذتها خدایا ما د تا امانات خپل کور ته راوستلو که صدی دعا کې د اهل بیت دعا دی زوجات خزه ته د خدای امانات ته کې استعمال شوی دی سپک نظیر بکار دی ونه شي خدای د تا امانات نن ما خپل کور ته راوستلو وبکلماتک استحللت فرجها خدایا څو پورې نکاح ولا څو ټکی نو ویلې د ماته حلال نه و نکاح هغه څو ټکی سره د تا ماته حلال کړله خدایا او ز دعا کوم زړه سره په کار دی ژڼې دغه دعا وکړي و ان قضیتها لی منها ولدا خدایا که دغه ښځې نصیب کې تا ماته اولاد لیکلی وي نو خدایا دعا مو دا دی فجعله مبارکا سویا بیا هر یو بچی را نه کې هر یو اولاد راته نصیب نه کې داسې اولاد راته نصیب کې څنګه مبارک وي داسې اولاد راته نصیب کې لا تجعل للشیطان فیه شرکا ولا نصیبا څنګه کې بیا شیطان شریک نشي خدای هغه شیطان په لارې بیا نه وي روان دغه څو اعمال دا د واده اعمال دي په کار دا دی دغه محفل کې دا د آخري جمله سمو دغه وطن کې ودو شکل و صورت ما هغه طریقې سره کو کوم د اهل بیت اطهار علیهم السلام و دعا کو خدایا په حق ته محمد و آل محمد علیهم السلام په حق ته مولا حسین